دا ملګری تپوس کوي چې بعضی خلق هغه چې کله عشر وباسي د فصل نو په هغې باندې چې کوم اخراجات راغلي وي لکه د ټریکټر خرچه د مزدور خرچه وغیره نو هغه اخراجات لري کی د هغې نه چې پس کم صافي فصل پاتې شي نو د هغې زکات ورکوي. نو دی دا تپوس کوي چې دا طریقې کار صحیح دی او که صحیح نه دی. نو جواب دا دی چې د فصل کم حاصل شي پیداوار د ځمکې انداغې نه به هیڅ قسمه اخراجات نشي لرکولی بلکې اول به د هغې نه لسمه یا شلمه د ځمکې د حالت مناسب هغه به ترې وباسلی شي بیا به د هغې نه پس اخراجات لرې کولی شي او که نه اول نه اخراجات لرې کړه نو او بیا باقی فصل نه زکات وباسه نو دغه اخراجاتو چې سورې لري کړي دي اند دي هغه عشر د په ذمه باندې باقی دي د هغه په نور کولو باندې دي باقاعده ګناهګار دي. جی دا ملګری تپوس کوي چې کله یو جنای په زبردستای باندې د خپل کور نه راوچته کی او هغه له د مرګ دمکی ورکی او هغه باندې په زبردستای د نکاح قبول کی نو دا نکاح شوی ده او کنه ده شوی نو دې مسله کې لک شان تفصیل دی. نمبر 1 صورت دا ده چې چری په دغه جنای باندې زبردستی وشوا او هغه ته اووی چې ته وایا چې دا نکاح ما قبول کړی ده څنګه چې په نکاح کې الفاظ ویل شي او دی په زبردستای سره هغه الفاظ د قبولیت اووی نو دې سره د نکاح منعقد شي ځکه چې نکاح داسې یو څیز دی چې دا په ټوکو کې په سنجیدګۍ کې په رضامندۍ سره په زبردستۍ سره په هر قسم حالاتو کې دا منعقد کیږي. یو صورت. دویم صورت دا دی چې چری په زبردستۍ باندې د جنای نه په نکاحنامه باندې دستخط واغستو یا هغه ته وی چې په د نکاحنامه باندې ګوته ولګاوه او هغه په خلی الفاظ نو ویلي خو صرف دستخط وکړه په زبردستۍ او یا ګوته ولګوله نو په دې سره د نکاح نه د منعقد شوه. دریم صورت دا دی چې چری په خلی باندې الفاظ ویلي وی د قبولیت په زبردستۍ سره خو لیکن خاندانونو کې مسله ده هغه خاندانونه برابر نه دي چې عربی کې هغه ته کف ویل شي نو چې هغه برابر والي نه وي نو بیا هم د نکاح نه ده شوی. دا تاسو د مسلې یو عمومي جواب او کچری دا سوال حقيقي وي خدای مکه یو جنای سره داسې زبردستی شوی وي نو دا په شریعت کې ډیر لوی ګناه دی او انتهایی ظلم دی خو باوجود د دې بیا تاسو د خپل مسله یو نږدې مفتی صاحب سره اوړی چې هغه د تمام حالاتو د جایزي اغستو نه پس تاسو ته د شریعت حکم هغه وایي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو جمع وشي او دویمه جمع کیږي نو هغې دپاره اقامت پکار دی او که پکار نه دی. نو جواب دا دی چې دویمې جمع دپاره اقامت کول پکار دی بغیر د اقامت نه دویمه جمع مکوئ جی اقامت ورته کوئ جی. دا ملګری تپوس کوي چې زما د تره زیه دی او د هغه 20 سال عمر دی او پلار سره شریک دی خرچه مرچه پلار سره شریک ده نو په دغه ترزوی باندې زکات کیږي او کنه کیږي. نو جواب دا دی چې کله یو الګ بالغ شي نو د پلار په مالدارای باندې هغه مالدار نه تصور کیږي د هغه د ذاتی ملکیت اعتبار وي. نو کستاسو د تر د زوی په ذاتی ملکیت کې د نصاب عمر مال موجود وي نو بیا خو هغه زکات نه کیږي او که د نصاب عمر مال نه وي موجود نو بیا هغه باندې زکات کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې په ګروپونو کې خلک کنځلې کوي او د عامو د رشتو کنځلې خو کیږي البته بعض اوقات خدای پاک ته نعوذ بالله کنځلې وشي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله کنځلې وشي نو د دې باره کې معلومات کې چې د دې څه ګناه ده. لومبنه خبره ده
چې کنزل چې هر چاته وي نو دا ګناهي کبیره ده، بلکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا د منافق په نخو کې یو نخه شمار کړی ده چې کله منافقت یو علامت داوم ده چې دې کله چا سره بحث مباحثه راشي نو کنزل شروع کی، نو عام رشتو ته کنزل کولم جایز نه دي. او دویمه خبره ده چې الله تبارک وتعالى او حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په شانت پاک هستی داغي بارکه خود دی خبرو تصورم د انسان ذهن ته ناراضي دی باندې یقیني طور د کفر خطر موجود ده، خو منګه داغه د کفر خبره ځکه نه کو چې کله دا دومره غټ ټکي په چا باندې لګي نو بیا د هغه تمام الفاظو ته سوچ کولای شي چې آیا واقع دا کنزل دی یا نه دی. نو صرف عام مسله دا ده، عمومي مسله ستاسو د سوال نه هټ کر چې کچری دغ کا کنزل واقعتا کنزل وی نعوذ بالله الله پاک ته یا نعوذ بالله رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته، په دې سره انسان د اسلام د دایرې نه بهر وځي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ د جماعت لرګي اغستې دي، نو هغه موږ د سارو په کمره کې استعمالولې شو او کنه شو استعمالولې. نو جواب داده چې دغه لرګو نسبت ډیر وخت به جماعت سره پاتې شوی، د الله جل شانه کور سره پاتې شوی دی، نو په دغه حواله هغه ته یو تقدس حاصل دی، یو پاکیزه فن هغه ته حاصل دی. نو بهتره ده چې دغه لرګي په یو مناسب ځای کې استعمال کړي شي او د سارو د کمرې د پاره د نونو لرګو تنظیم وکړي شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته او هغه صحیح الدماغ او دماغي حالت ټیکو او هغه وخت هغه اوس کو یا نه کو، خو اوس داغه دماغ خراب دي او لیونه دی دماغ کار نه کوي، نو کوم مسلمانګ بوزو ان سبق ولا نورزي نو د دوباره کې څه حکم دی؟ نو د الله جواب دا دی چې د الله جل شانه د طرفنا چې انسان ته احکامات متوجي کیږي، نو د هغه د پاره یو خبره د عقل کې دل ضروری دي چې هغه انسان کې عقل وي. نو چې کله د انسان عقل ختم شو نو هغه د الله تعالی حکم ختم شو چې سوره پوری داغه عقل کار نه کوي، لیونه دی، مجنون دی، نو در هغه وخت پوری د دنه قلم اوچته او چې کله دی بیا خشین بیا خپل مزو دس کوي. او دا سکس جمعه ته کتا سو پویږي چې هغه بالکل نه پویږي، نو جمعه د بوتلم نه دی پکار، اسه د نور خلق مزبوم خرابي یا کې د جمعه داغه نه پلید شي یا بل یو د بیا د بای کار ته وشي، نو چې کله خشي او دواګانې ورلکوي چې خشي الله تعالی دې خکې ان بیا به ځان سره جمعه ته بوزي بیا منځونو کې ان شاء الله. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه څو دوستان دي، نو هغه د یو نوکرای د پاره اپلای کړي و او بیا هغه کې هغه ټیسټونه وغیرہ ارس کړیو، ولیکن محکمې والا د هغه سي رزلټ ورنکو، انغه خبره یې راشوه. اوس هغه اخکا پوسټونه په پیسو باندې خرڅي په 2 لک په 3 لک وغیرہ، نو دغه ملګری دی وی چې دغه ویکنسي اغستل زمونږ د پاره څنګه دي. نو د جواب نه مخکې د مشورې په تور باندې یو خبره هغه ده چې بهشکه د حلال روزګار تلاش لپاره تګودود کول، منډه تړل وهل دا پکار دي، ولیکن زمونږه د عام خلق ذهن کې عمدغه د نوکرو باره کې ډیر شوق دی، حالانکه الله جل شانه چې تجارت کې د زندګۍ د آمدن چې څومره ذرایع دي ان هغه کې چې څومره برکت ته 9/10 برکت فصلو کې 9 برکت الله تعالی تجارت کې خودره د دین علاوه چې کوم برکت کې هغه په نور شعبو باندې تقسیم کړي دي. انو چې د اوسیز بارکه په ځړه کې خلجان راغې مداغي په ځای باندې بند خپل وړو کې کاروبار شروع کی، تجارت شروع کی، الله تعالی ولا ترقی ورکی، دا خو د مشورې خبره ده. باقی دا غي اغستل که بغیر د پیسو نه ملاويږي نو گنجائش ته، ولیکن دې تم سوچ پکار دی چې دغه پیسې خرج کړي شي
نو لکونو روپۍ دی ورکی آینده د پاره د چې کله په دغه نوکرای باندې کینی دغه پیسې پوره کولم په کار وي دی به و چې دا پیسې پوره کول په کار دي بیا باقي د پاره د رشوت لارې کولاویږي نو بهتره ده چې الله تعالی نه دی وغواړي چې الله جل شانه دوی له متبادل د آمدن ذرایع ورکی او کداغه مجبوری وي ان بیا گنجائش ته جي دا ملګری د محرم د لسو روزو بارکه تپوس کوي نو د محرم په میاش کې صرف 10 محرم روزه او هغه سره یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته روزه دا مسنون ده د دین علاوه د یکم محرم نه والی تر 9 محرم پورې کې سکروجی نسی نو یو مستحب عمل دی د ثواب والا عمل دی نفل عمل دی نو ثواب شته او کله دین علاوه هم سوق نسی یو مستحب او نفل عمل دی نو ثواب بشکشته خو اصل هغه د ذوالحجې دلوي اختر د میاشتې لس ورځې روزي دي چې د هغې فضیلت ډیر زیات راغلی دی د محرم په میاشت کې صرف د عاشورا روزه ده او هغې سره یو ورځ مخکې ده یا یو ورځ وروسته ده جي دا ملګری تپوس کوي چې مسجد امام وي او هغه په څه وجه باندې لیټ شي د موز نه او چراشي د موز شوی نو اوس دغه امام د سره نور څوک ملګری مسافر وغیرہ جمع کوي نو کله نا کله دا جمع کول څنګه دي نو بعضی کارونه اگر چې هغه د خپل ذات په اعتبار سره جایز وي خود نور خلقو د پاره هغه یو دلیل ګرځي نو په دغه وجه باندې یو کار ته مونږ ناجایز ویل شو نو د امام دا کار اگر چې یو اتفاقی کار کې دی شي خو لیکن دله دا جمع کول نه دی پکار ځکه چې د دې کار ته وګوري نو خلق به دا ځان د لپاره حجت او دلیل غني بیا به هغه عذر به یا بني او هغه به جمع ځان له دوی مشورو کوي نو دین ځان ساتل پکار دی امام د لپاره دا ملګری تپوس کوي چې دا د رشتو په سلسله کې بعض اوقات مشکلات راشي یا یو ځای نه انکار راشي یا روانه خبره کې رکاوټونه راشي نو بعضی خلک وایي تعویذونه شوي دي او دا بندش ته وغیرہ نو د دې باره کې تپوس کوي چې دا څه تعویذونه شته یا نشته او د دې کول جایز دي او که جایز نه دي نو دې باره کې اوسو خبره ذهن کې کېدی جي لومبنه خبره ده چې جادو دا یو موجود سیز دی یو حقیقت ته چشته الله تبارک وتعالى قران پاک کې د ذکر فرمایلی دی او د دې وجود شته دویمه خبره دا ځین کې کیدی چې په هر یو سیس کې اثر د الله تعالی د مرزای مطابق وي کله تعالی غواړي اثر بکې کله تعالی نه غواړي نو اثر به نه کوي دریمه خبره دا چې دا رشتي دا د تقدیر په موافق جوړیږي چې کوم ځای کې د انسان تقدیر وي هغه رشتہ التکی انسان الله پاک رسي نو اوس راځو تاسو جواب لا چې کله یو انسان یو ځای ته د رشتي بارکزي نو که هغه د هغه په تقدیر کې نه وي نو خامخا سره رکاوټ مخې ته راشي بعض اوقات داسې وي چې یو انسان دا ځای ته رشتي ته لاړ شي چې هغه د هغه تقدیر کې وي نه هلته سمې اخري په اسانتیا رشته وشي بعض ځای کې یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي بل ځای ته ځي بل ځای ته غنو ځایونو کې مشکلات راځي او آخره کې هغه ځای له اورسي چې کوم ځای کې تقدیر لیکل شوی وي نو دا ضروری نه ده چې یو ځای کې دو ځایونو کې درې ځایونو کې ناکامي راشي یعنی دا د تعویذونو وجه او بل خبره ده چې نن سبا دا یو خپل کاروباروم جوړ شوی دی چې څوک هم یو ځای کې رشتہ کول غواړي الته مشکلات راشي عامل لور شي نو عامل ورته بندش ته ځدی ملګرو تکلنا کلوام چې تاسو یو فرضي سړی ځان سره بوزي یو سړی بوزي ځان سره هغه دی وادوم کړی دا هغه رشتوم شوي او هغه دی هغه ته وي چې سیف زما واده نکیږي رشتې ډېر مشکلات دي هغه باغلم سو حساب کتابو کې هغه ته به مو حساب بندش ته حالانکه دا هغه واده شوی په دې خبرو باندې ډېر غوږ مګروي چې کوم دوستان تاسو ته وي چې دا دې ته خیال مکوي نو زما رائے دا غي موافق ده الله تعالی نه د خیر سوال کوي او الله جل شانه نه غواړي الله تعالی به ان شاء الله تعالی سمې برابر کی او زمونږ د پاره د ټولو نلویسیز قران پاک ته چې څوک قران پاک لولي فرمایي چې څوک سوره بقره لولي
دا غي په کور کې به جادو اثر نه کوي. څوک چې اخري دوه سورتونه وای هغه باندې به جادو اثر نه کوي. څوک چې آیت الکرسی وای جادو به ور باندې اثر نه کوي. نو کدا سیز ویوم په دغه خبرو باندې رستو شي نو تاسو د الله پاک نه غواړئ ان شاء الله تعالی الله تعالی به اسانتیا راولي او دی خبرو طرف ته مزي دا به تاسو وهمیان کی او بیا به هر یو خبره کې زندګۍ کې ډېری خبرې صرف رښتا نه ده ګڼ کارونه به هغه کې وبنده کار مخکزي لارې وکولاو شي بعضی وخت کې بلارې بنديږي نو دا زندګۍ یو ترتیب دی ضروری نه ده چې هر ځای کې د تعویذونه شوي عملیات دي شوي وغیرہ. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعات کارپټ ته یا قالین دی او هغه په وینه باندې پلیت شو وینه باندې هم پلیتېږي بعض اوقات جمعات کې واړه سبق وای نو بعضې پکې داسې واړه راشي چې هغه نه پوهېږي واړه ډېر نه هغې واړه بولو کې په هغې هم پلیت شي نو ټول کارپټ را لرې کول دا هم یو مسله ده. د هغې دپاره طریقه دا ده چې کم ځای پلیت شوی دی نو هلته ځان سره صرف والي اوبه واخلي په هغه ځای باندې لږې اوبه واچوي سر پې واچوي ښه ومږي او بیا په هغې باندې تولیه یا بل څه کپړه هغه ښه ووي هغه اوچ کي هغه اوبه ترې را جذب کي بیا دې پې اوبه واچوي بیا دې پې ښه ومږي بیا دې هغه اوبه جذب کي د هغې نه په څه کپړه باندې یو څو پیرې داسې وکړي نو هغه ځای به پاک شي جي پوره قالین لرې کولو ته ضرورت نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې دا د خپل کور والو باندې په محرم الحرام کې د رزق د وسعت د حدیث پاک چې دی نو دا په کوم ورځ باندې دا حدیث د کومې ورځې باره کې دی آیا صرف 10 محرم باره کې دی او کنه د محرم ټول ورځو باره کې دی دا د سوال دی. د جواب نه مخکې یو خبره د اصلاح لپاره او هغه دا چې دې ملګری چې کوم سوال کړی دی نو دی بار بار د دې خبرې د ماتم ورځې بار بار ویلې ده حالانکه دا د ماتم ورځ نه ده دا خو د شیعاګانو په نظر کې د هغوی د عقیدې مطابق د ماتم ورځ ده زمونږ د مسلمانانو په نظر کې دې ته یوم العاشورا وایي دا د عاشورا ورځ ده نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته د عاشورا نوم ورکړی دی نو د جواب نه مخکې خو دا خبره ذهن کې کېدی چې بیا د پاره دې ته د ماتم ورځ مو وایي دا د یو خاص فرقې او دغه د شیعاګانو هغه یو اصطلاح ده موږ له دغه اصطلاح نه دي استعمالول پکار بلکې زموږ د پاره دا اصطلاح استعمالول جایز هم نه دي. بهرحال د جواب خلاصه دا ده چې دغه حدیث پاک د 10 محرم باره کې راغلی دی د عاشورا د ورځې باره کې راغلی دی نو په دغه ورځ باندې په خپل خوراک او اهل او عیال باندې د خوراک په باب کې د خوراک په سلسله کې وسعت کول پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو حنفي ملګری دی او هغه په موس کې رفع یدین کوي قراءت خلف الامام یعنی امام پسې سوره فاتحه لولي او آمین بالجهر کوي حالانکه حنفي دی ولیکن دا کارونه کوي نو د دې ویسه حکم دی نو جواب دا دی چې دا یو علمیه ده او یو لوی د افسوس خبره ده چې زمونږ نوجوانان زمونږ سرمایه د دین په باره کې هغوی خالی ذهني نو هغوی ته د دین ضروري مسایلو علم نوي پته نوي نو بیا چې په هغوی باندې څوک هم پیښ شي او هغوی ته متاثر کن خبرې وکړي او دا ورته ووایي چې ګوره دې باره کې دا حدیث دی فلان کی کتاب کې دی بخاري کې دی مسلم کې دی ان هغوی متاثر شي او هغوی وایي ګنې دا تر اوسه پورې چې موږ کوم طریقې کار کوو په کومه طریقه باندې موږ کوو ګنې دا موږ غلط کړی دی یا دا موږ د حدیثو خلاف کړی دی حالانکه الحمدلله په دې وخت کې تقریبا 3/4 یعنی په سلورو کې 3 اسی مسلمانان دا حنفیان دي نو دا 3/4 مسلمانان تقریبا یو عرب ته نږدې کېدو والدي نو دا ټول داسې پړنده خره باندې نه دي سواره چې دوی نه په حدیثو پوهېږي نه دوی سره په دلیل کې څه حدیث دی خو لیکن صرف دومره خبره ده چې زمونږ نوجوان ملګرو له
علماء سره ربط ساتل پکار دي، علماء نه تفوس کول پکار دي چې څوک هم موږ له په ذهن کې زمونږ د موز بارکه د یو بل عمل بارکه اشکال پیدا کی، نو علماء سره رابطه پکار ده چې موږ د عمل کو زمونږ د عمل د حدیث نه خلاف ته، نو زمونږ سره څه حدیث موجود دی. حالانکه حنفی حضرات چې د امت یو لویه حصہ ده، هغه که قرائت خلف الامام ته مکروه تحریمی وي، نو دا غي شاته دلیل موجود دی. رفع یدین منګه خلاف اولا غنو او منګه وایي چې په موږ کې بهتر دادی چې رفع یدین اون کړی شي، دا غي احادیث موجود دي. دا شانته امین په پټه باندې ویل، دا غي احادیث موجود دي. نو تاسو په دې خبره باندې اطمینان ساتئ. د کمالګری ته وایي چې علما سره رابطه وکي، علما سره کینی، نو هغه په دې باندې پوهه کی چې دا تر سوار له سوکاله سوار لسنو سوکاله الله تعالی دین پټ نو ساتله، الله جل شانه دین په صحیح طریقه باندې را روان کړی دی. حنفی حضرات دي، شوافی حضرات دي، امام مالک رحمت الله علیه والا او دغه شانتي حنابلہ وغیرہ، نو دای ټول په صحیح طریقه باندې را روان دي. الله تعالی دیله یو قبولیت ورکړی دی، دیله حقانیت ورکړی دی. نو ملګرو ته وایي چې تاسو علماء سره رابطه وکړئ، چې څه اشکالي نو علماء سره کینی، دا غي نه راهنمایي حاصله کړئ، ان شاء الله تمام اشکالات به ختم شي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ تر دی او ډیر بې وسه دی، د اپریشن هم کړی دی، پیسې ورسره هم نشته، نو هغې باندې د بجلی بل هم راغلی دی. نو که موږ ول هغې کې د زکات پیسې ورکو یا ول د خرچې دپاره د زکات پیسې ورکو، البته وی کور خپل دی. نو جواب دا دی چې د خپل کور په وجه باندې یو سړی نه مالداره کیږي. که د یو بنده کور خپل وي خو لیکن نور د هغه څه قابل ذکر آمدن نه وي، د نصاب مالک نه وي، نو هغه د زکات مستحق دی، نو تاسو ولا ورکول شي. او بلکې که داسې وشي که نه، که دغلته کې ستاسو نږدې څوک عالم تعارف والی چې هغه تاسو او دغه تر ذاتي طور پیژني، نو دا به ډېره زیاته ښي. خو لیکن زبانی جواب دا دی چې که هغه د نصاب مالک نه وي، هغه سره 9 تولې سونه نه وي یا 52 تولې چاندی قیمت عمره پیسې ورسره نه وي، نو صرف په کور باندې هغه نه مالداره کیږي او تاسو ولا د زکات په مد کې د بل دپاره د خرچې دپاره بېشکه ورکول شي، او بلکې دیله ورکول ضروری دي، ځکه چې دا د زکات فلسفه هم دا ده چې دا د خپل خپلوانو نه شروع کول غواړي. په خپل خپلوانو کې چې کوم غریبانان خلق وي، نو د هغوی نه شروع کول پکار دي. دې کې د زکات د ادایګۍ هغه فریضه هم ادا شي، د هغې ثواب هم میلاو شي، او د صله رحمۍ او د خپل ولای پاللو هغه ثواب هم میلاو شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی ډیر په غوسه کې خپلې ښځې ته طلاق 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 ووایي، نو او نیت د طلاق نه وي، نو آیا په دې باندې به طلاق واقع کیږي او که نه به واقع کیږي؟ نو دی ته د دوو خبرو د وجې نه اشکال دی. یو دا چې د خاوند الفاظ په غوسه کې ویلي دي، او دویم دا چې لفظ د طلاق 3 پیرې ویلی دی، خو لیکن نیت د طلاق یې نه دی کړی. نو خبره دا ده چې زه ستاسو د مسلې او د سوال جواب نه در کوم، ځکه چې زمونږ د ګروپ اصول دا دي چې د طلاق مسله موږ په ګروپ کې نه بیانو. د طلاق مسله دا به علی واضح کیږي چې کله براه راست مفتی سره تاسو مخامخ کینی، او چې کوم نږدې مفتیان حضرات وي، نو هغوی سره ورشي، خپله مسله ورته پوره واضحه کوي. صرف د مسلې وضاحت دی او ستاسو د سوال جواب نه دی. نو په دې جواب باندې به تاسو خپله مسله نه بنیاد نیک دی. طلاق ورکول شي همیشه په غصه کې، څوک هم داسې نه وي چې هغه په محبت کې طلاق ورکوي، نو د غصې دا خبره خو تمیز نه ووته. دویمه خبره دا ده چې کله سړی ښځې ته د طلاق ټکې ووایي، نو که نیت هر څه و یا هېڅ هم نو په دې سره به طلاق واقع کیږي. تر دې پورې فقهاو لیکلي دي که چېرې یو سړی اراده وکړي چې زه سبحان الله وامه او ښځه مخامخ وه
او هغه ته وی چې ته طلاق هم به طلاق واقع کیږي. د لفظ طلاق د پاره د نیت ضرورت نشته، هغه نور الفاظ دي چې هغه کې د نیت ضرورت وي. طلاق لفظ دا بغیر د نیت نه هم طلاق واقع کیږي. دا ملګری تاسو کوي چې یو زنانه عدت وفات کې ده او داغي والد سے په کراچۍ کې ده او ډیر سخت بیمار دی، قریب المرګ دی، نو دا هغه تاسو تللی شي او کنه شي تللی. نو د عدت مسائل او داغي احکامات شریعت طرف نه چې کوم بیان شوی دي هغه سخت مسائل دي. په هغه کې د بهر د شپې کولو گنجائش ډیر زیات کم دی. انو دا مسله په خپل ځای باندې دردناک مسله ده، خو د شریعت مسائل په خپل ځای باندې اټل مسائل دي. انو دې ته تاسو وایي چې دا غي د لپاره دعاګانې کوي، دا غي د لپاره نوافل کوي، الله تعالی دې غي له صحت ورکي او الله تعالی قادر دې په صحت ورکول باندې دعاګانو لدې اهتمام وکي. او تلو اجازه نشته خجی ورته، ځکه چې دا ځای لري د خامخا یو نه دونه بللا شپې برازي. الله تعالی دې غي له صحت ورکي چې په عالم صحت کې دې سره بیا ملاقات وکړي ان شاء الله تعالی. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی ښځې له 3 طلاق ورکړ، خو ښځه وایي چې ما طلاق نه دی اورېدي، خاوند وایي ما نه دی ورکړي، یو درېمګړی سړی وایي چې نه ما د 3 طلاق ورکړي دي، ما اورېدي دي. نو تاسو په اول کې دا وایي او بیا زه هغه خبره دوباره دوهراوم چې په دې ګروپ کې د طلاق او د مسلې مونږ جواب نه ورکو او دا ځکه جواب درکوم نو په دې باندې به تاسو خپل مسله نه حل کوئ. تاسو به خپل مسله یو برای راست مفتی سره بکینی، هغه بدل جواب درکې د صورت حال مطابق. خو لیکن اول دا خبره سمجھ کې ناراضي چې تاسو اول کې اووي چې دې سړی خزل 3 طلاق ورکړو، بیا خاونوي ما طلاق نه دی ورکړي. دا د طلاق او د ثبوت د کم ځای نه راغی؟ د یو سړی درېمګړي سړی په وینا باندې، د یو کس په وینا باندې طلاق نه ثابتېږي. چې خاون منکر وي انو که 2 کسان گواہی ورکړي نو بیا خو څه خبره جوړې دی شي، او د یو کس گواهی دا معتبرم نه ده او پوروم نه ده. خو لیکن بیا هم دا خبره زه تکرار سره کوم چې تاسو خپل مسله مفتی لوړی په دې ګروپ کې د طلاق هغه عمومي جواب به ورکول شي او د مسلې جواب به نشي ورکول شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه په عدت کې ده او د هغې والد صاحب دومره ډیر بیمار دی چې قریب الموت دی او دا دې ته اطلاع ملو شوه، دا د هغه تپوس لتلی شي او کنه. او دې سره دا خبره کوي چې دغه والد صاحب د دې زنانه د دې نه دوره لري دی چې هغه شرعي سفر جوړیږي. نو جواب دا دی چې د عدت په دوران کې د ضرورت نه بغیر د کور نه وتل د زنانه د پاره جایز نه دي. خو بعضی صورتونه هغه داسې دي لکه خدای مکه د زنانه یو انتهایی قریبی رشتہ دار وفات شي، یا دا تاسو چې کوم صورت بیان کو چې یو خود والد سے عامه بیماری وي، نو عامه بیماری خو چلیږي، الله پاک صحت هم ورکی، خو لیکن دا خو سیریس صورتحال دی، پلار قریب الموت ته، نو په دې صورت کې د لپاره د وتو گنجائش ده. او شرعي سفر جوړېدو مسله خو نن سبا لګه اسانه ده، الله تعالی رحم دی، گاډي ماډي مشته، روډونه هم خدي. لکه اوس دا منګه د سوابایو په خور زمنګ نه شرعي مسافت کې ده، نو ګنټنین کې وته سړی رسی په اسانتیا سره. نو دا د کوشش وکي چې خپل والد صاحب خواته دلاړه شي او شپې له دی واپس کور ته راځي، شپه دی د کور نه بهر نه کوي او تپوس لتلی شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو مسجد وقف نوي نه پاغې کې یو عام سړی مسکیږي او کنه کیږي، او بیا دی یو داغي مثال وي چې په جمعات کې د 2 کسانو سه اختلاف راغی، نه یو بل ته وی چې زمونږ د جمعات نه وځه، نو اوس د دا تپوس کوي چې په دغه مسجد کې د عام کس مسکیږي او کنه کیږي. نو د موږ د جایز کېدو لپاره دا خبره ضروری نه ده چې هغه جمعات ته وقف شوی وي، ځکه په د جمعات علاوه مسکیږي
نو په دغه جماعت کې خود موس کېدو کې شک نشته. البته داسې رویه او داسې طریقه په جماعت کې اختیارول دا مناسب نه دی. د الله تعالی کور دی چې نی وقف شوی هغه ذاتی جماعت دی. نو ذاتی جماعت ته بیا جماعت هم نشي ویلې ځکه چې مسجد خو یې هغې ده چې هغه وقف شي. دا پېټرول پمپ دی یا داسې نور ځایونه هغې کې هغې یو جماعت جوړ کړی هغې ته خو جماعت نه وي هغې ته شریعت کې مصلی ویلی شي. نو مسجد د شریعت په نظر کې جوړیږي عملای چې هغه وقف شي او د هغې وقف هم مکمل شي او بیا هغې کې هر چاته د مونځ کولو اجازت وي او د چا دپاره څه رکاوټ نه وي هغې ته شرعي مسجد ویلی شي. نو د وقف کېدو نه کېدو فایده به د جماعت کېدل او نه کېدلو په صورت کې راوځي. لیکن کومې پورې چې د مونځ تعلق دی د مونځ کېږي په هغې کې بغیر د څه شک او شبهې نه جي. دا ملګری تپوس کوي چې د سحر بانګ کې د یو کس نه الصلاة خیر من النوم پاتې شي نو دی به دوباره بانګ وي او که نه به وي. نو جواب دا دی چې د سحر په بانګ کې الصلاة خیر من النوم ویل مستحب دي نو ویل پکار دي او که چرې پاتې شو نو اذان شوی دی او د دوباره اذان کولو ضرورت نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې د عدت په دوران کې په ښځه باندې کمی پابندۍ دي. نو د عدت قسمونه مختلف دي. یو هغه عدت دی چې خاوند وفات شي. دویم هغه عدت دی چې خاوند ښځې ته طلاق رجعي ورکي او یو هغه عدت دی چې هغې کې طلاق مغلظ ورکي. نو که تاسو یو خاص صورت تپوس کوئ هغه ماته ووایي چې دا زنانه په کوم یو عدت کې ده د هغې متعلق به تاسو ته بیا انشاءالله تعالی جواب درکو جي. دا ملګری تپوس کوي چې د مروه څه معنی ده. نو مروه اصل کې هغه خانه کعبې سره خوا کې دوه واړه غرونه یعنې سونډای دي. نو مروه هغې کې د یو نوم دی. نو مروه چې په عربی کې استعمالیږي هم د دغې غر دپاره استعمالیږي او اصل کې خپل نوم د دا د یو خوشبودار بوټی دی هغې ته مروه ویلی شي. دا ملګری تپوس کوي چې ماشومې له طهوره نوم کې ښودل څنګه دي او د دې معنا څه ده. نو دا نوم کې ښودل مناسب دي صحیح ده که ستاسو خوښي او معنا یې ده ډېر زیات پاکیزه. معنا هم ښکلې ده نوم هم ښکلی دی نو که کېږدئ وله نو صحیح دی ښه جي. دا ملګری تپوس کوي چې یوه زنانه ده او هغه صاحب نصابه ده او په هغې باندې زکات واجب شوی دی. د هغې انګور ده او زوی دی که دا دغه زکات خپلې انګور له ورکول غواړي نو ورکول جایز دي او که جایز نه دي. نو که انګور له زکات ورکول غواړي انګور له زکات ورکولی شي. خو که چېرې په یو کور کې پاتې کېږي نو بهتره دا ده چې دا د زکات بل ځای ورکړي ځکه چې د دغې زکات فایده به هم دې ته راوځي. نو خو که بیا هم ورکړي انګور له نو ورکول د زکات جایز دي. خو لیکن ما تاسو ته ووایي چې بهتره دا ده چې دا زکات داسې ځای کې ورکړي چې د هغې زکات نه دې ته واپسي هیڅ قسمه فایده نه میلاویږي. نو دا به ډېر بهتر صورت وي. دا ملګری تپوس کوي چې صلات التسبیح مونځ باره کې یو عالم بیان کې ووی چې دا حدیث ضعیف دی. نو دی اوس پریشانه دي چې مونږه څه وکړو. نو دا خو چونکې د علماو خبرې دي او د علماو له پکار دي چې داسې خبرې چې کوم د هغه د علماو میاس کې چلیږي نو هغه عامو خلقو ته راوباسلو نتیجه هم دا وي چې زمونږ د عامو ملګرو په ذهن کې بیا تشویش خورېږي. نو ساده خبره دا ده چې د احادیثو چې کوم شپږ کتاب دي معتبرترین کتابونه چې موږ ورته صحاح سته وایو یو هغې کې بخاري شریف دی یو مسلم شریف دی ابو داود شریف دی ترمذی شریف دی او ابن ماجه او سنن نسائی. نو په دې کې درې کتابونه ابو داود شریف ترمذی شریف او ابن ماجه د دریو وانو کې دغه د صلات التسبیح والا احادیث موجود دي. نو عمل کول پکار دي که الله پاک توفیق ورکړي. ابو داود کې خو تر دې پورې راغلي دي
چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل تر عباس رضی الله عنه ته فرمایل که روزانه کول شي روزانه کوه، یعنی هفته کې یو پیره کوه، یعنی میاشت کې، یعنی کال کې، یعنی عمر بر کې یو پیره. اهتمام پکار دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. او باقی د احادیث خپل درجه بندۍ دي، ان په هغې کې زمونږ عام ملګرو له پرېوتل بس نه دي پکار چې دوره خبره ده چې یو خبره حدیث کې راله ان په هغې باندې او عقیدې سره متصادم هم نه ده، نو په هغې باندې عمل پکار دی. څه پته لګي الله تعالی په کوم یو عمل باندې زمونږ د ګناهونو د مغفرت او د بخښنې فیصله کوي. دا ملګری تپوس کوي چې زما نه په غلطۍ کې پیشو مړه شوې ده، ما د هغې د ځغلولو دپاره غوزار ورکو او هغه غوزار داسې ولګېده چې په هغې سره هغه پیشو مړه شوه. نو دی اوس وایي چې زموږ دپاره څه حکم دی؟ نو بغیر د ضرورت نه او بغیر د ضرر نه د پیشو مړول دا جایز نه دي. او چې کله انسان نه په غلطۍ کې وشي نو بیا په هغه باندې صرف توبه او استغفار دی، توبه دی وباسي او استغفار دی ډېر ډېر وایي، او څه کفاره یا څه جرمانه په دې باندې نشته. که په خپل طبیعت باندې صدقه ورکول غواړي، نو صدقه اسم د ګناهونو دپاره د ختمولو ذریعه ده. نو که هغه په خپل طبیعت ورکول غواړي صدقه نو صحیح ده، یعنی په دې صورت کې څه واجب او لازم جرمانه په ده باندې نشته، صرف توبه او استغفار دی کوي.